أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو و پاک دامنو په خپلو چار دیوارو کورونو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې درس قرآن کې مخکې موږ د سورة البقرې د 110 آیتونو مبارکو لفظي ترجمه او د هغې تفسیر دا بیان کړی و. نننی زمونږ درس دی د 111 نمبر آیت مبارکه نه. د دې آیتونو مبارکو اول لفظي ترجمه کوم، د هغې نه بعد بیا راځو د دې تفسیر او وضاحت طرف ته. وقالو، الله رب العالمین فرمایي وقالو او دا یهودیان وایي لن يدخل الجنه چې هیڅ چرې به داخل نشي جنت ته الا من مگر هغه څوک کان هودن چې یهودیانی او نصارا یا عیسایان. وقالو یهودیان هم دا خبره کوي چې هیڅ چرې به جنت ته نه داخلیږي مگر هغه څوک چې یهودیانی او دا او نصارا چې دی دا هم د دې قالو د لاندې دی. او عیسایان هم دا خبره کوي چې هیڅ چرې به جنت ته داخل نشي مگر هغه څوک چې هغه عیسایانی. تلک امانیهم، الله رب العالمین فرمای دا د دوی ارزوګانی دي. تلک امانیهم، دا د دوی ارزوګانی دي، یعنی بې دلیله خبرې دي. قل ورته ووایه ای پیغمبره هاتو برهانکم، راوړئ خپل دلیل قاطعه، هغه مضبوط دلیل راوړئ برهان. رسو دې وضاحت کو. ان کنتم صادقین، که چرې یی تاسو رښتیني، که تاسو په دې خپله دعوه کې رښتیني یی نو دلیل پې پیش کړئ. بلا ولنه من اسلم وجهه لله، چا چې تابع کو خپل ځان خاص الله ته، وهو محسن او دی نیکي کوونکی، فله اجره، نو د ده دپاره بدله د ده ده، د ده دپاره ثواب د ده دی، عند ربه، فنیز د رب د ده، د ده د رب سره د ده بدله ده او ثواب دی. ولا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به غمجني. وقالت اليهود، یهودیان وایي لیست النصارى على شیء، چې نه دي نصارا او عیسایان پس دین باندې. یهودیان وایي چې د عیسایانو هیڅ دین نشته. وقالت النصارى، او نصارا وایي لیست اليهود، چې نه دي یهودیان علی شیء پس دین باندې. یهود نصارا یادوي چې دا پس دین باندې نه دي، دوی دین نشته، بی دینه دي. او دا نصارا یهودیان یادوي چې د دوی څه دین نشته، دا بی دینه دي.
وهم یتلون الکتاب او حال دا دی چې دوی لولي کتاب ښه پوهه دي په دې باندې تورات د انجیل تصدیق کوي او انجیل د تورات تصدیق کوي او دغه دواړه د قرآن تصدیق کوي او دوی یو بل هم نه مني او د الله پیغمبر هم نه مني کذالک دغه رنګې قال الذین ویل به هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېږي لا یعلمون معنا چې بې تعلیمه دي او بې علمه دي موږ چې ورته انپړ وایو دا څوک د مکې مشرکان نو هغوی هم د دوی نه چل زده کړی نو قال الذین وایي هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي مثل قولهم د دوی د وینا په شان هغوی وایي چې موږ په صحیح دین یو دا نور ټول بې دینه دي او پیغمبر علیه السلام بیا هم یادا وایي دا بې دینه شوی دی صوابي ټکی بیا ورته وی فالله یحکم بینهم پس الله رب العالمین به فیصله وکړي د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې د قیامت په ورځ باندې به دا اختلاف الله ختم کړي فیصله به وکړي چې کم په صحیح دین باندې او کم بې دینه فیما فهغه څه کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوي نو الله رب العالمین به په هغې کې فیصله وکړي دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه وقالو لن يدخل الجنه د 111 نمبر آیت 111 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین یهود او نصاراو ته رټنه ورکوي زجر ورله ورکوي زورنه او د دوی غرور او تکبر ذکر کوي چې په دوی کې هره یوه ډله دا دعوه کوي چې جنت ته به هغه څوک داخلیږي چې د دوی په دین باندې رواني بس هغه به جنت ته ځي او مخکې دوی دا خبره کړې وه چې موږ د الله رب العالمین غوره ډله یو موږ د الله نازولي یو د الله رب العالمین خصوصي خلک او بیا د هغې نه وروستو دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه وکړل او بیا دا خبره کوي چې موږ خواصم جنت ته ځو نو تاسو موږ له ولې دعوت راکوئ نو الله رب العالمین په دې باندې رد کوي چې یهود او نصارا دا جنت ته نشي داخلی دی یهود او نصارا دا جنت ته نشي داخلی دی او نو یو خو دوی دا خبره کوي چې صرف موږ به جنت ته ځو د ځان دپاره دا نسبتونه کوي دویم دی وروستو 113 نمبر آیت مبارکه کې وایي چې دا نور خلک دا ټول بې دینه دي یهود نصارا یادوي نصارا یهود یادوي مشرکین مکه دا ټول یادوي نو هغوی وایي چې د دې دین نشته به صرف موږ ټیک او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ته سوچ وکړه چې هغه حدیث کې دا دی چې لتتبعن سنن من کان قبلکم چې په دې امت کې به داسې خلک را پیدا شي چې د دې یهودو په لاره باندې به رواني شبرن بشبرن او زراعن بزراعن بلکل هو به هو به تې هغه شي نه جوړ شي هغه صفات به په دې خلکو کې راشي نو نن سبا ډېر خلک داسې شته دی هغه وایي چې بس موږ پسې مونځ هم کېږي او موږ صحیح مسلمانان یو او د موږ نه علاوه چې دا نور دي نو په هغې پسې لمونځ هم نه کېږي او د هغې نکاحونه هم مات دي او د هغې نه قرآن هم مه اورئ او حدیث هم ترې مه اورئ او خوالې هم مه ورځئ ماشومان هم ورسره مه داخلوئ او لګیئ دا قسمه خبرې کوي نو دا هو به هو هغه د یهودو هغه صفت دی چې دا په دوی کې راغلی دی ځان ته د نیکۍ نسبت کوي چې بس موږ نیکان خلک یو او دا نور ټول ورته ګمراه ښکاري چې دا نور ټول صحیح نه دي دا ګمراه دي نو بهرحال دا ولې داسې کوي دا ځکه چې زما ډله ده زما پارټي ده او زما یو مشر دی اگر که دا نور ټول مسلمانان دي سینه کولاو ساتل پکار دي دا خو تنظیمونه دي مختلف هر یو تنظیم لګیا دی کار کوي مسلمانان خو ټول دي لکه زمونږ په دې علاقو کې او په دې معاشره کې نن سبا دا جوړ شوي دي لکه کم چې مذهبي خلک دی نو په هغې کې جمعیت علما والا دیوبندیان دا ځان لري دغه رنګې بریلوي مسلک والا ځان لري پنجپیر والا ځان لري اهل حدیث ځان لري دغه رنګې جماعت اسلامي والا دا پکې ځان لري نو دا خو مذهبي پارټۍ دي نورې به هم پکې د دې نه علاوه چې کومې سیاسي پارټۍ دي نو نیشنلیان دي او پیپلیان دي او تحریک انصاف والا دی او مسلم لیگ دی او پولان دی نو دا ټول لګیا دي
د دوی خپلې پارټۍ دي او دا کم چې مذهبي تنظیمونه دي نو دام دی کار کوي دا ټول مسلمانان دي په دې کې یو تم څوک کافر نشي ویلی تا ته کومه غوره ښکاري په کم کې ته ځې نو ته په هغې کې روان شه خو د بل د رای احترام وکړه او ځان کې د برداشت ماده پیدا کا برداشت کوه د دې تنظیمونو په وجه باندې او د دې پاټو په وجه باندې د یو بل سره دشمنۍ مه کوئ د یو بل سره بغض مه کوئ د یو بل سره کینه مه کوئ د یو بل سره پیغام خادۍ مه پرېږدئ مړی ژوندی مه پرېږدئ د یو بل سره ناسته پاسته مه پرېږدئ د یو بل سره خیر ښېګړه مه پرېږدئ دې څیزونو کې احتیاط پکار دی دا خو اختلاف دی فقهي اختلافات به می یو مسله کې به د یو امام یو شانتې مسلکي د بل شان هغوی استدلال یو شان کوي بل شان کوي همدغه یو حدیث نه د قرآن اجتهادي مسلې نو په هغې کې اختلافات جوړ شي چې ته په کم باندې مطمئن یې په کم عالم باندې ستا زړه ډېر مطمئن دی هم په هغه پسې روان شه الله به تعالی اجر درکوي یو سړی خپل تحقیق کولی شي نو خپل تحقیق دی وکړي او په هغې پسې د روان شي خو هغه نور هم قرآن حدیث نه دغه استدلالات کوي او په هغې پسې نښتي خپل کوشش کوي نو هغوی ته د ګمراهۍ نسبت مه کوه هغوی ته د کفر نسبت مه کوه دا مه وایه چې په پلانکي پسې مونځ نه کیږي او دا مه وایه چې پلانکي نکاح ماته ده او د پلانکي خواله مه ورځئ دا هغه څیزې چې په معاشره کې دشمنۍ پیدا کړي نفرتونه پیدا کړي قرآن او حدیث خو سوی چې یو شی او دا اختلافات خو د صحابه ومو خو د یو بل سره د هغوی څنګه رویه وه هغوی کې برداشت و په هغوی کې صبر و د هغوی سینې غټې وې په هغوی کې د یو بل احترام و قدر و په هغې کې دنیا پرستی نه وه ماده پرستی نه وه خواهش پرستی نه وه هغې کې دا نه و چې ما ته مشري میلاو شي ما ته یو عهده میلاو شي ما ته عزت میلاو شي او که دا بل را مخکې شي نو بیا خو به دې زمانه مخکې شي نه هغوی ویل چې موږ الله رضا کړو بلکې بعضې به پکې د شهرت نه ډېر زیات ځان ساتو چې موږ ډېر مشهور نه شو د تابعینو کې ډېر داسې تیر شوي دي چې شهرت نه ځان له ځای کې به هغوی خوشحاله و چې د الله رب العالمین سره تعلق برابري نو مقصد مې دا دی چې دا ډلې ټپلې دا پاټیګانې او دا تنظیمونه په دې کې احتیاط پکار دی بس چې څوک په کمه کې هم دی هسې هم دی خو نور ټول مسلمانان دي او د مسلمان له الله ډېر قدر ورکړی دی د هغه وینې له د هغه مال له د هغه عزت له دې له الله رب العالمین ډېر لوی عزت ورکړی دی او دا هغه آخري خطبه د حج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستله نو د هغې نه دا معلومیږي نو چې موږ دې باب کې لږ احتیاط وکړو نو وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او دا یهود وی چې هیڅ چرې به داخل نشي جنت ته مګر هغه څوک چې هغه یهودیانی او نسوارا نو دا او نسوارا دا عطب چې دی نو دا په هودن باندې دی نو دا هم د قالو د لاندې دی یعنی نسوارا د جنت جدا دعوه کوي او یهودیانی جدا دعوه کوي یهودیان وایي چې جنت ته به نه داخلیږي مګر هغه څوک چې هغه یهودي نو دوی ځان ته جنت ټیکهدار وایي او نسوارا وایي چې جنت ته به نه داخلیږي مګر هغه څوک چې هغه نسوارایي نو دا ځان ته ځان له جنت ټیکهداران وایي نو دا ټیکهداري به څوک نه کوي چې بس زموږ دا ډله ټیک ده او بس موږ به جنت ته ځو او دا نور به نه ځي تلک امانیهم الله رب العالمین فرمایي دا خو د دوی ارزوګانې دي دا خو د دوی هغه بې دلیله خبرې دي نو تلک امانیهم په دې کې دغه وینا ته اشاره ده دا مخکې چې کومه وشوه چې لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا نو تلک امانیهم امانی جمع د امنیتون ده په معنا د تمنا او د ارزو سره راځي ارزو څه ته وایي ارزو دې ته وایي چې د بنده عمل نه او تمنا لري عمل یې نشته او تمنا لري دا د کافرو صفت دی او قرآن کریم بار د هغې مثالونه هم راوړي چې د دې مثال داسې دی لکه یو کس دی او هغه په دې ګرمۍ کې په یو غټ روډ باندې روان دی یا یو صحرا کې دی او لرې د شګې اپړق هغه ته داسې ښکاري لکه چې دا د اوبو ډنډ دی خو چې کله ورنږدې شي نو چې وګوري نو هغه اوبه نه وي بلکې هغه خو هلته به هغه شانتې ځمکه وچه پرته وي
نو الله وایي دا د کافرو هغه نیک عملونه دي، تمناګانې دي. ایمان یې نشته دی نو که څه نیک عمل وکړي نو خو ته الله نه قبلوي. د مؤمن صفت دا به تمنا نه وي. د مؤمن صفت چې دی نو هغه رجا دی. رجا دې ته وایي چې هغوی به لګیی، عمل به کوي، اخلاص به هم پکې، عقیده به هم ټیکي، اخلاص به هم پکې، متبع د سنتو به وي او متبع د سنتو به وي او بالکل حاضر به وي، حاضر. او د هغې باوجود دی به امید لري، امید. نو دی به عمل هم کوي او امید به هم لري. او امید څه ته ویلی کېږي؟ امنیتون په اصل کې هر هغه شي ته ویلی کېږي چې نفس خواهش او دلیل شرعي ورسره نه وي. نو نفس خواهشاتو بسې رواني او دلایل شرعیه د هغوی سره نه وي، نو دقې ته ویلی کېږي تمنا او آرزو. او امید دې ته ویلی کېږي چې عمل به کوي، عمل به کوي، منځ به هم کوي، روژه به هم نیسي، د قرآن درس ته به هم کیني، ذکر اسکار به هم کوي، د حرامو نه به هم ځان ساتي، د مسلمان د سپکاوي نه به هم ځان ساتي، د مسلمان وینه د هغه مال او د هغه عزت دا به محفوظ وي، دی به خیال ساتي او عزت به کوي، د نورو انسانانو خیرخوا به وي او د هغې سره سره به د الله نه امید ساتي چې الله به راله جنت راکړي، الله به مې عمل قبول. نو دې ته ویلی کېږي رجا. اوس یو امنیتون دی، تمنا چې ورته وایي، بل رجا دی. نو دې دواړو کې فرق بعضې علما کوي. وایي دا تمنا چې ده نو دا د ممکناتو او ممتنعاتو دواړو سره تعلق لري. چې کم څیزونه ممکن دي نو د هغې تمنا هم کولی شي، او چې کم غیر ممکن دي، ممکن نه دي، نو د هغې تمنا هم ته کولی شي. لکه لیت الشباب یعودو، لکه ته دا تمنا کوې چې کاش کې دا ځواني چې ده نو چې دا واپس شي. نو ځواني خو نه واپس کېږي، دا د ممتنعاتو نه دی، خو داسې ویلی شي لیت پې داخلولی شي. او لعل الشباب یعودو دا نشي ویلی، لعل دا د امید دپاره راځي. نو امید د ممتنعاتو دپاره نه وي بلکې صرف د ممکناتو دپاره وي. نو لعل الشباب یعودو دا نشي ویلی، او لیت الشباب یعودو دا ویلی شي. او صرف په ارمانونو باندې کار نه کېږي، دا به ذهن کې کېنوي. لکه سورة النساء آیت نمبر 123 کې الله رب العالمین فرمائی، سورة نساء 123 123 نمبر آیت مبارکه کی الله رب العالمین فرمائی، لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، ندی تمناگانی وارزوگانی ستاسو او نه تمناگانی وارزوگانی د اهل کتابو، په دې باندې کار نه کیږي. من یعمل سوء یجز به، چا چې بد عمل وکړو نو د بد عمل سزا به الله ورکړي. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، او دی به نه مومي د ځان دپاره بیا علاوه د الله نه څوک دوست او نه مددګار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، او چا چې نیک عمل وکړو، نارینه دی او که زنانه ده خو چې دی مؤمني، فاولئک یدخلون الجنه، الله وایي دا به جنت ته ننوځي. ولا یظلمون نقیرا، او د ذرې برابر ظلم به هم په ده باندې ونه کړی شي. نو دا خو د تمنا خبره شو چې په تمناګانو باندې کار نه کېږي. او سړی دی چې کاش کې زه غټ عالم وی او ما سره علم وی، په قرآن پوهېدلی، په احادیثو باندې پوهېدلی، او نور د قرآن درس ته کینی نه زه د قرآن کریم حافظ وی او ټیم وله ورکوي نه، نو تش په دې باندې خو کار نه کېږي. یو کس دی لرې ناست دی او اخوا اوبه پرتې دي، او دی وایي چې کاش کې د اوبه مې خولې له راشي او د اوبه په خپله راشي او زما په دې خوله کې راواوړي، نو داسې خو نه کېږي. دا خو به ته پاسې ولاړ به شي او بمبه به راتاو کې ورته به کښېنې،
یا به په لپه اوبه د چینې نه راوالې نو وبه څکې. نو ګوره کله کله یو کس هغه لاړ شي هغه ځای ته ورورسي خو اوبه نشي څکلی الله پې بندي کړي نو تا د الله توفیق درکو نو عمل به کې او امید به د الله نه ساتي. نو د قرآن کریم درس ته به کښېنې قرآن کریم شروع شي راوابه اخلي او که ته وایې چې ذهن مې تیز شي او دا قرآن کریم راته ښه یادېږي په اسانه باندې نو د ذهن د تیزېدو دپاره یو دا ده چې ګناهونه به پرېږدي. دویمه دا ده چې کم اعمال دي نیک اعمال دا به سیوا کړي. او درېیمه دا ده چې دعوت به چلی د دعوت سره الله رب العالمین د انسان ذهن تیزوي چې ته نور د الله دی دین ته رابلې نو الله به کې تعالی سمه ترقي درکړي. بل د دې شکر به وباسې الله ته د دې نعمت شکر به ادا کې او د ټولو نه مهم څیز پکې بل دی چې دعاګانې به غواړې رب زدني علما رب زدني علما الله به ستا علم سیوا کړي. نو د دې څیزونو به خیال ساتي. نو فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. امام شافعی رحمه الله راغی خپل استاذ ته وایي و یاره حافظه مې کمزورې ده او څه راته یادېږي نه هغه ورته یوه ډېره ښه نسخه وښوده او هغه اشعارو کې راځي وایي شکوتو الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی او اعلم بأن العلم نور من الهی ونور الله لا يعطى لعاصي. وی ما خپل استاز وکی ته شکایت وکړو چې حافظه مې کمزورې ده وی ما ته وصیت وکړو چې ګناهونه پرېږده نو هغه خلکو خو به د ګناه نه ډېر ځان ساتو خو که چېرته خلاف اولا کاري نو هغه هم پرېږده هسې ګپې شپې هسې ناسته چې وخت یې نه ضایع کېږي مباحاتو نه هم ځان وساته. او وی راته ویل چې اعلم بأن العلم نور من الهی په دې خبره ځان پویه که چې دا قرآن او حدیث دا د الله رب العالمین د طرفه یو نور دی او یو رڼا ده او الله رب العالمین دا نور او رڼا لا یعطی لعاصی دا ګناهګار له نه ورکوي. د زړه دا لوښی به پاک کې ښه د زړه لوښی به اول د حرامو نه پاک کې چې رزق دې حرام نه وي پردی ځمکه دې نه لاندې کړي پردي سامانونه پردی پیسې او دا سیزونه چې باندې نه کوي نو هغه ورته واپس کا. د خویندو حصه در باندې چېرته نه پاتې د خویندو حق به ورته واپس کې ځکه چې ګوره حرام په ګېډه کې که نه نو ستا ګوره یو عمل هم الله نه قبلی دعاګانې خو دې د سره نه قبلی. حدیث د مسلم کې راغلي چې څوک حرامو کې مبتلا دی او حرام خور دی د دعاګانې الله رب العالمین نه قبلی. دا به انشاءالله خپل ځای کې راشي مستقل آیتونه په دې را روان دي وضاحت به یې کوو. نو دا به ته واپس کی پردي حقونه در باندې نه د دې نه به ځان وساتي او بیا به د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي. نو په اوصانی الی ترک المعاصی وی ما ته ویل چې ګناهونه پرېږده او بیا ویل چې دا علم دا د الله رب العالمین د طرفه یو رڼا ده او ونور الله لا یعطی لعاصی الله دا رڼا ګناهګار له نه ورکوي نو د زړه لوښی به ورته پاک ځکه چې کله یو ښایسته سالن څوک تیار کړي نو څښا کاسه کې یا څښا پلیټ کې خو یې نه اچوي که نه چې هغې باندې خرچه شوي هر څه ورته پاک کړي وایي ښه په شوړه باندې پاک وینځئ او چې کله داسې خاص خوراک که نه نو هغې دپاره خو بیا د المارۍ نه هغه سوچه لوښي راوالي چې هغه نور کله استعمالی هم نه ځکه چې په دې ډېره خرچه شوې ده وایي پروګرام دی نو دی له وایي هغه ډېر چې پاک دي او تاخ کې ډېر استعمال شوي نه دي بیا وله راوالی نو دغه رنګ به خپله سینه ډېره صفا کې مزیداره به جوړه کې نو الله پکې دا رڼا د علم تاله کېږي نو د دې به خیال ساتي چې د ګناهونو نه زمونږ سینې پاک بیا زړه د کینې نه د بغض نه د حسد نه د نفرت نه د بدګمانۍ نه د دې څیزونو نه بالکل ځان پاک. نو من ذکرین او انثی که نارینه او که زنانی خو چې نیک عمل کوي او دی مومنی نو فاولئک یدخلون الجنه دی به جنت ته ننوځي جنت ته به دی ننوځي. بیا برهانکم قل هاتو برهانکم قل ورته ووایه ای پیغمبره هاتو برهانکم چې تاسو راوړئ خپل دلیل هاتو برهانکم خپل دلیل راوړئ
برهان وای او کدل ادلت الذی یقتضی الصدق ابدا دا ست ویلې کیږي وای هغه مضبوط دلیل ته ویلې کیږي هغه مضبوط دلیل ته چې همیشه د رښتینوالي تقاضا کوي هغه مضبوط دلیل چې همیشه د رښتینوالي تقاضا کوي نو دې ته ویلې کیږي برهان ویلې کیږي دلیل قاطع ته هغه کټکوونکی دلیل هغې ته ویلې کیږي برهان دلیل قاطع نو ان کنتم صادقین او دلیل قاطع څه شی دی قرآن نه پیش کوي د آسماني کتاب د احادیثو مبارکو نه تاسو پیش کوي نو د قرآن نه او د حدیث نه خو دوی نشي ښودلی ان کنتم صادقین که چېرې یی تاسو رښتیني چې تاسو دا خبره کوئ چې دا جنت په موږ پسې خاص دی نو تاسو سره په دې باندې څه دلیل شته او که نه په دې باندې څه دلیل در سره نشته دی هسې خبرې دي رښتیا خبره خو هغه خبره چې هغه په دلیل باندې نو چې په دلیل باندې نه نو خو رښتیا خبره نه بلا من اسلم وجهه لله 112 نمبر آیت په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین په یهودو باندې بل رد کوي چې جنت تش په دعوو باندې نه حاصلیږي بلکې د جنت د حصول دپاره د ښایسته صفتونو ضرورت دی ښایسته صفات ورله پکار دي د جنت د حصول دپاره ښایسته صفات دا پکار دي نو هغه دلته ذکر کیږي تش په نوم باندې او تش په لیبل باندې کار نه کیږي دا یاد ساتئ چې په ما باندې لیبل ولګېد چې دا د پلانکي تنظیم والا دی بس دا جنتي شو لکه لیبل پې ولګېدو چې دا دیوبندی دی نور که دی حرام خوري کوي او کار څه کوي نو به دی به جنتي نه لیبل پې ولګېد چې دا اهل الحدیث دی او نور دی ګیرم خری او دی لګیا دی پردي مالونه هم ضبط کوي پردی ځمکې هم نیسي پردی پیسې هم نیسي پردي عزتونه هم تار کوي سازشونه هم کوي او ګنې په دې باندې به صرف کار وشي چې بس نوم پې د اهل الحدیث پروت دی نه دغه رنګ یو کس دی او ځان د بل یو تنظیم سره هغه ټچ کړی دی وایي چې یاره زما خو د پنجپیر سره تعلق دی او د توحید ډېره غټې دعوې کوم لیبل پې ولګېد نو صرف په لیبل کار نه کیږي ته دې په هر یو تنظیم کې په هر یوه پارټۍ کې دی خو ځان کې ښایسته صفات پیدا که ځان کې د اخلاص صفت پیدا که صحیح عقیده جوړه که او ځان کې د تابعدارۍ د سنتو صفت پیدا که نو چې دا صفات در کې راشي او ځان کې د تقوا صفت پیدا که ځان کې د صداقت صفت پیدا که چې ته یو رښتینی انسان یې ته یو مخلص انسان یې نو په دغې باندې کار کیږي جنت الله رب العالمین په صفاتو باندې ورکوي تش په نوم او په لیبل باندې کار نه کیږي تش په دې باندې هم کار نه کیږي چې یاره ما خو پټکی والی دی او یاره زما سره خو سپین رومیال مې په سر راچولی دی او میسواک هم راسه مخکې جب کې پروت او زر تسبیح دي راسه 2000 هغه هم راسره یاره ټیم په لاس کې اړو مې او اوږدې اوږدې جامې مې هم کړي دي نو صرف په دې باندې ګوره کار نه کیږي ښه چې صرف موږ ځان ظاهري جوړ کړو او یا په ځان باندې هسې یو لیبل ولګو بلکې د عمل ډېر سخت ضرورت او دویم صفات به ځان کې راولي د مؤمنانو صفات قرآن بار بار بیانوي بار د یهودو دا بد صفتونه به ځان نه وباسي د منافقانو بد صفتونه به ځان نه وباسي نو خیر دی که ستا جامې شلیدلي دي او په سر باندې پټکی او رومیال هم بیا نشته دی او خیر دی که ته بیا داسې یې چې ظاهر کې تا ته څوک وګوري او داسې ډېره ښه حلیه دیني جوړه کړي ظاهر کې ته لګیا یې خړ پړې په خاورو کې دیاړي دې کړی ده او د سیمټو بوجۍ دې وړي دي او هغې خړپړ کړی خو زړه دې د ایمان نه لبریز دی او ډک دی صفات در کې ښایسته دي او ستا معاملات ټیک دي نو بیا هله کار کیږي نو د جنت دپاره یو صفت هغه د توحید دی د توحید من اسلم وجهه لله چا چې تابع کو خپل ځان خالص د الله دپاره نو یو پکې توحید راغی دویم چې متبع د سنت وي وهو محسن
احسان ویلی کیږي دیتا نیک عمل دیتا وای چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې چې د الله د نبی په طریقه باندې نه او د نورو خلکو په طریقو کې نو د نورو خلکو به څه طریقه صحابه کرامو چې سم کړي دغه د پیغمبر طریقه وه نو د صحابه په شانتې عمل چې کوي نو هغه هم ټیک دی خو نه وروستو زمانه کې چا کړي دي چې عمل یې د پیغمبر علیه السلام د طریقې خلاف دی او د صحابو د طریقې خلاف دی او ته ضروري ګڼې نو دا سیز بیا ورانیږي او دریم پکې اخلاص پکار دی دریم اخلاص نو چې دا درې واړه صفتونه پکې رالل نو دا خو صرف درې دلته ذکر شو نور صفات هم شته دی او دا درې واړه په یهودو کې نو بلا د دې معنی ده او یای معنی ده داسې نه ده بلا داسې نه ده نو دا هغه مخکې که بالفرض مخکې نفي نو دا اثبات وکړي او که مخکې اثباتي نو په دې سره نفي کیږي نو دا بلا کلمه د دې لپاره راځي من اسلمه چا چې اسلام قبول کو چا چې غاړه کې خوده اسلام په لغت کې انقیاد یعنی تابعداري ته وایي من اسلمه چا چې ځان تابع کو موږ داسې معنا وکړو او دویم اسلمه ویلی کېږي اخلاص ته اسلمه معنا چا چې خپل ځان مخلص کو نو اخلاص ته ویلی کېږي وجهه نو وجهن خو مخ ته ویلی کېږي خو ذکر د جز او مراد تینا کل ذکر د مخ مراد تینا ټول بدن دا دلیل دی چې یهود او نصاراو کې دا صفت نشته تابعداري پکې نشته دا متکبر دي تابعداري خو عاجز سړی کوي چې په چا کې عاجزي نو هغه تابعداري کوي او په دوی کې عاجزي نشته دی نو چې عاجزي پکې نشته دی نو دوی ته دا صفت نشي حاصلی دی متکبر دی او اخلاص پکې نشته دی ریاکار دی ریاکار د ښودنې دپاره هر څه کوي لګیا دي او بله دا ده چې مشرکان دي توحید هم پکې نشته مشرکان دي که نه شرک پکې پروت دی حافظ ابن کثیر رحمه الله د سعید ابن جبیر رحمه الله نه نقل کړي دي چې وجهن په معنا د دین سره دی اخلص دینه و عبادته چې د خالص کو خپل دین او خپل بندگی امام قرطبی رحمه الله وی چې په معنا د قصد سره راځي من اخلص توجهه وقصده بحيث لا يلوي چا چې خالص کو خپل ځان وقصده او خپل قصد بحيث په داسې طریقه باندې لا يلوي چې نه وړي عزیمته دا قصد د الى شیء غیره بل شیتا علامه قرطبی رحمه الله په الجامع لاحکام القرآن کې دا عبارت راوړی دی وهو محسن یعنی په دې عمل کې الله رب العالمین ته متوجی بل چاته توجه نه نو ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون خوف معنی دا ده چې په آخرت کې به پې یره نه او غم معنی دا ده چې په د مرګ په ټیم کې به دی خفه نه نو ولا خوف علیهم د آخرت یره به پې نه ولا هم یحزنون او دی چې کله مرینو په خپله ښځه پسې او په خپلو بچو پسې او په خپل کور پسې او په ګاډي پسې او په بنګله پسې او په پټي پسې او په کټي پسې او په بل پسې او په بل پسې په دې پسې به خفه نه او ملائک به وله راغلي تسلي به وله ورکوي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله رب العالمین فرمائی ملائک ورله راغلي راکوزیږي ورته ملائک د زنکدن په ټیم کې او ورته وایي چې خفه نه شئ الله تخافو ونه یریږئ د آخرت په باب کې ولا تحزنوا د دنیاوي څیزونو پسې خفه نه شئ وابشروا بالجنة التي او زیری ورله ورکوي په هغه جنتونو باندې چې تاسو سره په دنیا کې وعدې کېدی شوي او ورته وایي چې نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخره موږ ستاسو ملګري یو په ژوند د دنیا کې مو په آخرت کې به هم در سره یو یوازې دې نه پرېږدو دا سفر ناشنا دی نو ته یوازې نه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم
او ستاسو دپاره هغه څه دي چې ستاسو زړونه یې غواړي ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دپاره هغه څه دي چې د څه شي اډر ورکوئ نو هغه به درته راځي هوټل ته خلک ورشي اډر ورکړي پلانکې شی راوړه په جنت کې چې د کم اډر ورکاو نو هغه شی به د مخې ته پروت وي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون بیا وقالت اليهود لیست النصارى 114 نمبر آیت په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین یهود او نصارا او څلورم زجر او زورنه او راټنه ورکوي چې دوی ځان ته جنتیان وي او په خپل منځ کې مراد دي یو بل ته کافر وي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى دوی په خپل منځ کې هم ته ګمان کوي چې یو دي خو زړونو کې یو بل تخیري پراته وي په ظاهر کې خو دوه تنظیمونو والا تا ته یو شي او دواړه په خپل منځ کې اور او اوبه دي نو یو بل ته کافر وي د یو بل د حق نه انکار کوي یو وایي چې دا بل په حق نه دی دا بل وایي چې دوی په حق نه دي نو دا یو هم په حق نه دی د دې آیت مبارکه عنوان دی الزجر بتکذیب الحق فيما بینهم الله رب العالمین په هغه دروغ باندې او په هغه تکذیب باندې چې د یو بلې کوي په هغې باندې ولا زجر او زورنه ورکوي او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې دومره زدیان دي چې په خپل منځ کې هم د یو بل حق نه مني نو تا به څه ومني تا نه به خامخا انکار کوي چې یو بل نه مني نو خفګان مه کوه ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي په اقتضاء الصراط المستقیم کې چې د دې مثال په دې امت کې د هغه مسلمانانو دی چې په اصولو کې او عقایدو کې خو یو دي قرآن او حدیث یو دي خو د فروعي اختلافو په وجه باندې یو بل ته کافر وي یو بل ته ګمراه وي یو بل ته بدعتیان وي د فروعي اختلافاتو په وجه باندې دا مسلې جوړې کړې دي نو دغه مولیان خو هسې خپل منځ کې داسې دي خو د عوام یې په جګړه ورچولي دي د عوام چې عام سادهګان خلک نو چې د خپل مولا دا مسلې واوري نو هغه نور ورته بیا سوچه کافر ښکاري نو چې وسې پې بر شي نو بیا ورسره ناکام نه کوي په یو سیس کې مور سره بیا ناکام نه کوي دغه مولیان یې ذمهوار دي او د قیامت په ورځ به الله رب العالمین له جواب ورکوي او الله دې موږ متفق او متحد کې ټول مسلمانان زموږ د اختلافاتو نه دغه یهود او نصارا نن هم پیدا اخلي او دا د مخکې نه به دوی د اوس او خزرج خپل منځ کې جنګول نن مسلمانان یو بل منځ کې جنګوي چې دوی کمزوري او به زموږ مشري او موږ پې غالب یو او مسلمان لا په دې نه دی پویه په وړو خبرو باندې جوماتونه جدا شو حجرې جدا شو کلیوالي غم خادي د یو بل سره پرېښودی شو رشتې او صله رحمۍ د یو بل سره پرېښودی شو نو چې زمونږ قرآن یو دی زمونږ الله یو دی زمونږ پیغمبر یو دی زمونږ بخاري او مسلم ترمیزي ابن ماجه ابو داود دا کتابونه زمونږ یو دي او دا ټول مني نو اختلاف د پسه کې دی بیا که یو کس تا پیغمبر نه مني نو هغه بیا زمونږ د هغه سره اختلاف شته ستا احادیث نه مني نو اختلاف ورسره شته ستا د قرآن نه منکر دی نو هغه د مسلمانانو د ډلې نه بار دی نو چې په دې کې دن نه دی نو بیا دا وړې خبرې په دې باندې ولې موږ اختلافات کو چې آمین په تیزه ویل که پټ ویل او رفع الیدین کول او نه کول دا خو بیا دومره غټې مسلې نه دي که نه دا خو فروعي اختلافات دي بله دا ده چې په دې دواړو طرفو باندې دلایل شته دی انشاءالله په هغې باندې به وضاحت موږ کوو په فروعو کې دوی اختلاف یو بل تکفیر کوي او یو بل سره تعصب کوي ضد کوي عناد دشمني کوي د یو بل سره نو دا هغه مرض دی چې د یهود او نصاراو نه د امت ته رانقل شوی دی نو وقالت اليهود لیست النصارى على شیء معنی على شیء من دین الحق د دین حق نه پس سیز باندې نه دي وهم یتلون الکتاب او حال دا دی چې دوی لولي کتاب مطلب دا دی چې دا دواړه په خپله زمانه کې په حق باندې روانو آسماني کتابونه ورسره خو د یو بل د حق نه انکار کوي او په دې کې دوی زیات قباحت او بدۍ ته اشاره ده چې دوی ته حق ښه واضحه شوی دی او بیا هم انکار کوي د یو بل نه او دوی د علم والا او کتابونه بیا لوستل ټول مولیانو دا خبره د مولیانو نه ورانه شي دا فتنې او فسادونه ډېر د دوی نه راپیدا شي دا چې کوم علمای سوء باطل پرسته مولیان د دوی نه دا مسلې راپیدا شي نو بهرحال په خپله دواړو سره آسماني کتاب دی تورات
د انجیل تصدیق کوي، انجیل د تورات تصدیق کوي، او دغه دواړه د قرآن تصدیق کوي، او قرآن د هغه دواړو تصدیق کوي. خو قرآن کې او هغوی ته دا ویلي چې اخري پیغمبر به راځي او اخري کتاب به راشي، دا ومنئ. نو دا پیغمبر ورته بیا وایي چې ګوره مخکیني کتابونه ټول منسوخ شو، حق کتابونه خو منسوخ شو. لکه قرآن کریم کې هم ډېر آیتونه داسې دي چې الله د طرفه منسوخ شو، حکم یې منسوخ دی، اوس هم پکې شته تلاوت یې کېږي. او ډېر داسې دي چې حکم یې باقي دی او هغه تلاوت یې ختم شوی دی، نشته. د سورة طلاق چې دی راځي وروستو 2-3 رکو نه دی ټول، دا د سورة بقرې نه غټو، نور څه شو؟ خو د الله رب العالمین منسوخ کی که نه. نو دوی په دې کې بس په هغې پسې نښتي دي، بیا په خپل کتاب باندې عمل نه کوي. که په خپل کتاب عمل وکړو نو انجیل به ومني، انجیل والا به تورات والا ومني، او د اخري پیغمبر به ومني، ایمان به پرې راوړي، او دوی به دا دعوې کولې اخري پیغمبر به راځي او دا چل به او دا چل به موږ به په ایمان راوړو، شرک به ختموي او بت پرستی به ختموي او دا بد اخلاقي به ختموي. او چې بیا راغی نو اولني مخالفین دوی جوړ شو. نو د مسلمانانو په خپل منځ کې په راجح او په مرجوح او په اولا او غیر اولا دا غوره ده او دا ناغوره، که جایز دواړه دي نو په غوره او ناغوره څوک نه خلي. د یو بل سره اختلاف کوي، د کفر نسبتونه کوي، حسدونه شروع دي، دا یو ممنوع کار دی. کذلک قال الذین لا یعلمون، لا یعلمون مصداق، دا د مکې مشرکان، د مکې مشرکانو به ویل وی منګه په حق باندې یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا وی دا په حق باندې نه دی، دا صحابي شوی وی دا بېدینه دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې دوی ځان د هغه عامیانو جاهلانو مشرکانو سره مشابه کړی دی. دی یهود او نصارا ځان د دغه عامیانو مشرکانو سره ځان ورسره مشابه کړی دی. نو الله رب العالمین ورته زورنه ورکوي چې ستاسو ترمنځ به زه په حق باندې فیصله کوم. نو فالله یحکم بینهم، الله وی تاسو خو نه، خو زه به د قیامت په ورځ باندې فیصله کوم او د حق په نه منلو باندې به در سره حساب کوم، او دې ته عملي فیصله وی. الله وی دا عملي فیصله به زه ستاسو په منځ کې کوم. نو دا خو د دې ایتونو مبارکه وضاحت او د هغې تفسیر چې د هغې په منځ کې موږ نصیحت هم وکړو. الله دې په خپله د عمل توفیق راکړي، او الله دې د حق د بیانولو توفیق راکړي، والله هم دې د کینه او حسد او بغض او تعصب او دنیا پرستی او ماده پرستی او شیخ پرستی الله هم دې څیزونو نه وساتي. دوباره د لفظي ترجمې ته ګورئ. وقالو، او دوی وایي دا یهود او نصارا، لن يدخل الجنة چې هیڅ چرې به داخل نشي جنت ته الا من مگر هغه څوک کان هودا چې یهودیانی او نصارا یا عیسایانی، تلک امانیهم، الله وی دا د دوی ارزوګانی دي، یعنی بې دلیله خبرې دي د دوی. قل ورته ووایه ای پیغمبره هاتو برهانکم، راوړئ تاسو هغه خپل دلیل، کټ کوونکی دلیل، ان کنتم صادقین، که چرې تاسو رښتینی. بلا ولنا، او من اسلم، چا چې تابع کو، چا چې منقاد کو، وجهه خپل ځان، لله خاص الله ته، وهو محسن، او دی نیکی کوونکی، نو فله اجره عند ربه، د ده دپاره اجر د د بدله او ثواب د د په نیز د رب د باندې به الله ورکوي. ولا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجنی په دنیاوي څیزونو پسې. وقالت اليهود، او ویل به یهودیانو، لیست النصارا، چې نه دي نصارا، علی شیء پس دین باندې. وقالت النصارا، ویل به نصاراو، لیست اليهود، چې نه دي یهودیان، علی شیء پس دین باندې. وهم یتلون الکتاب، او حال دا دی چې دوی لولي کتاب. کذالک قال الذین، او دغه رنګې وینا کړې واغه کسانو، لا یعلمون، چې هغوی نه پوهېدل، انپړه و امیانو، مثل قولهم، په شان د وینا د یهودو د نصاراو. هغوی ویل چې دواړه په څه باندې نه پوهېږي. فالله یحکم بینهم، پس الله رب العالمین به فیصله وکړي په منځ د دوی کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې، فیما فاغسه کې کانو فیه یختلفون، چې دوی په هغې کې اختلاف کوي.
نو الله رب العالمین به دوی په منځ کې فیصله وکړي. په دې ځای باندې زمونږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکړئ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله استاد کتاب استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث استاد دین پویا منګل راک. الله د عمل توفیق فراک نور ته د رسول توفیق منګل راک. استاد دین خادمانم الله جوړ زړونم په الله صفاک مشکلات او پریشانونو مسات او ګناهونه الله معاف. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات حل کا پریشانی ختم کا د بیمارونو وسات. الله زمونږ مردگانو واخه او الله زن کدن قبر اخرت دی مرحلو کې کامیاب کړه ذلت او رسوایی نم پکې وسات. او الله د حوض کوثر وبم استاد حبیب د لاسونه نصیب کو. په اخره کې الله دا کلمه په جبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله.